مړي له به غسل څنګه ورکوي. نن سبا وګورو نو داسې کسانو له به غسل ورکوي چې نه چېرې بیا د عالمانو سره ناست نه چې کوم دی مدرسې ته تلي نه چې کوم دی کتابونه کتي نه ورته دومره پته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مړي له څنګه غسل ورکوي نه ورته د سنتو پته. بیا پکې داسې کسان چې هغه چې کوم دی د مړي له نوکونه واړه کړي ولې واړه کړي دا سنت دي، ویښته وله واړه کړي ولې واړه کړي دا سنت دي، زریناپ ویښته وله واړه کړي ولې واړه کړي دا سنت دي، دا غټ دي. دا نو ډېر کسان پکې کوم دی بیا همدا کار کوي. نو مړي نه به چې کوم دی نه به وله نه نوکونه واړه کړي نه به وله د سر ویښته واړه کړي نه به وله د زینناپ ویښته واړه کړي. دا چې کوم دی مړ شو نو بس دا هم په هغه حال کې پرېږده، دا نوکونه وله په هغه حال کې پرېږده، ویښته وله په هغه قضي پرېږده. ته ولې چې کوم دی صرف غسل ورکړه. غسل بیا کوشش دا کوي چې په خپل خاندان کې کوم پوه کس یو پته ورته چې په کوم طریقه باندې لمبول جایز دي نو په هغه طریقه باندې هغه کس ته ووایي چې غسل وله ورکړي. بیا موږ اکثر داسې بل یو کس ته وایي ته وله غسل ورکړه. ټول عمر وله چې کوم دی پلار یې وله ګټي حرام او حلال ته نه ګوري، زوی یې ګټي. خو چې کوم وخت پلار مړ شي نو بیا چې د پلار نه مې یېرېږي، د خپل د پلار د بدن نه مې یېرېږي، ولې وله غسل نه ورکوم یاره زه یېرېږم. ولې یېرېږي؟ د انسان د روح چې کوم دی د روح سره وله موږ مینه محبت کوو. چې روح لاړ شي بیا انسان سره خلک محبت نه کوي، بیا د پلار ته هغه نظر باندې نه ګوري ولې وله غسل نه ورکوي یار یېرېږم. نو په کار دا ده چې په خپل خاندان کې چې کوم دی جنازه هم وله وکړي. په کار دا ده چې په خپل خاندان کې وله بیا غسل هم ورکړي، داسې نه چې په بدن باندې یا څه داسې یو دغه او بیا بل یو کس وله غسل ورکوي. نو هغه نه ښه خبره دا ده چې په خپله وله په خاندان کې کوم یو کس پوهېږي په دې خبره باندې چې غسل به څنګه ورکوي. نو په خپله وله دا پکار ده چې هغه کس وله چې کوم دی غسل ورکړي. موږ چې کوم دی د ساه سره مینه محبت لرو چې یو کس د ګوره او دا سوچ نه کوي چې کوم دی سبا زه مرم زما د بدن نه چې کوم زما د هر یو اعضا نه چې کوم دی دا زوی به مې یېرېږي او زه د دې لپاره لګیا یم مسافر شوی یم او زه د دې لپاره لګیا یم د سهار یې مونځ نه کوم، د مازدیګر یې مونځ نه کوم، د ماښام یې مونځ نه کوم. ولې نه کوم؟ چې بچو له ډېرې وګټم. او هغه زوی له ته پیسې ګټي، هغه اولاد له ته پیسې ګټي چې کله ته په تخته باندې کېږي که تا په تخته باندې کېږي او روح ته نتلی په تخته دې کېږي او بیا ستا هغه زوی چې کوم دی تا ته کتلی هم نه شي. هغه زوی لپاره ته حرامه ګټې چې کوم یو زوی تا له غسل درکولی نه شي، ستا په جنازه کې ودرېدلی نه شي، ستا د جنازه چې کوم دی کولی نه شي، ستا د جنازه کې کوم دوا چې هغه تا له ویلی نه شي او هغه بچو لپاره چې کوم دی بیا حرامې ګټئ. هغه بچو لپاره چې کوم دی بیا چې کوم دی مونځ پرېږدئ، د سهار مونځ چې کوم دی مسافر چې کوم دی ډېره غلطي دا کوي چې خپل بچو لپاره خو رزق ګټي. ټیک ده دا یو رزق چې کوم دی دا په یو څو ځایونو کې فرض راغلی دی، خو په داسې نه ده چې ته کوم دی د سهار مونځ به یې پرېږدي، د سهار مونځ یې پرېښوسو نو په کار دا د یو کس مونځ قضا کوي نو داسې شوه چې دا کوم رزق حلال ګټي نو دا هم پرې حرامېږي د مونځ سره. ولې حرامېږي؟ چې هغه یو فرض مونځ ورته پرېږدي. نو په کار ده چې خپلو بچو له رزق ګټئ، حلال وله وګټئ چې سبا چې ستا د روح سره محبت ونه ساتي، ستا د اعضا سره، ستا د جسم سره، ستا د بدن سره مینه محبت وساتي. خو چې د انسان نه کله روح لاړ شي نو بیا هر یو کس دې لرې تښتي. ولې لرې تښتي؟ د دې د جسم سره محبت نه، د دې انسان د روح سره محبت دی. خو چېرې د روح سره محبت نه وي نو چې کوم دی دا به زوی به ورتلی بیا به لمبولی وي، په جنازه کې به ورته ولاړ وي، دا په چې کوم وخت کې ورته دعا د جنازې په